دی عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو واقع هم ډېره عجیبه ده. یو ځلې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله ډېر تنګ راغی د کافرو د تکلیفونو نه، نو الله ته یې لاس اوچت کړو، وی اللهم اید الاسلام باحد العمرین، الله دا اسلام مضبوط کا په یو د دوو عمرینو سره. الله په دې دوو عمرینو کې یو مسلمان که چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا په مکه مکرمه کې دوه زورور سړي وو، یو عمر بن هشام چې هغه ته مونږ او تاسو ابو جهل وایو، عمر بن هشام، او دویم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ. الله په دې دوو عمرینو کې یو عمر مسلمان که چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا دواړه ډېر زورور دي او مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی. دا دعا نبی علیه الصلاة والسلام به بار بار غوښتله. نو مکی مکرمی مشرکین راټول شو دارالندوې ته، د دوی د جرګو چې کوم ځای و، په هغې کې دا مشوره کېده چې د دې پیغمبر سره آخر څه وکړو، زره به موږ څنګه خلاصېږو. دا مشوره پکې کېدله. په دې کې ابو جهل هم ناست دی او دا عمر رضی الله تعالی عنہ پکې هم ناست دی. دا عمر رضی الله تعالی عنہ پاسېد او دا توره راویسته، یو کړس یې وله ورکړو. مړه وي څه مسله خو رخ کړې د دې پیغمبر نه، یو تن دی ټولې په لاړ ځان کړي، زم چې اوس یې له سر راوړم چې دا خبره واره کړم چې کیسه له خلاصه کړم. ابو جهل ورته وی عمره کو دا کار دی وکړو نو سلو خان درله په انعام کې دي. څو خانو؟ سلو خان درله په انعام کې دي، کو دا کار دی وکړو. وی یقیني؟ وی او وی اوس یې تماشا کوه چې سر یې له پخپو کې ورته وکړم. دارالندوې نه په سخته غوسه کې ووته، را روان دی به نبی علیه الصلاة والسلام پسې، د هغوی په مرګ پسې را روان دی. په لاره کې ولې یو صحابي مخې له ورغی، سعد رضی الله تعالی عنہ. وی عمره خیر خو دی، ولې ډېر وارخطا رواني په غوسه کې، چېرته رواني؟ د نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم مبارک ډېر په بدو الفاظو واغستو. وی زم په هغه پسې چې دا سر تېنه قلم کم چې دا خلک تېنه وزګار کم. سعد رضی الله تعالی عنہ ته وویلو، وی عمره دا نشي کولی، دا نشي کولی. ته ولې نشم کولی؟ بس نشي کولی، هغه ته نږدې کېدی هم نشي. نو وی ښه، وی ګویې چې تم صحابي شوی دغه ملګری شوی کو، تم بېدینه شوی، خپل د پلار نیکه دین دې پرېښی دغه ملګری شوی کو. سعد رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل، وی او زم دغه ملګری یم، د دې ځای نه ته زما نه قدم هم نشې اړولی په هغه پسې. عمر رضی الله تعالی عنہ پې توره راویسته، وی چې ړومبی ستا کار تمام کم نو وروسته به په هغه پسې ځم. چې د پې توره واړوله، سعد رضی الله تعالی هم تورې ته لاس کو. قریبه دا وه چې په یو بلې ګزارونه کړی وې، خو د سعد رضی الله تعالی عنہ د خولې نه یوه خبره ووته، وی عمره ما زما محبوب صلی الله علیه وسلم پرېږده، خو د خپل کور فکر دې وکړه. پیغور یې ورکړو، د خپل کور فکر دې وکړه. ستا هغه اوښې او غخور خو دې مسلمان شوي دي، ته چې د کمې هستۍ د مرګ دپاره روانې په هغې باندې ستا خور ایمان راوړی دی. وی دا دې راته څه وي؟ وی او که نه؟ وی عمر او د هغه کور ته اسلام راغلی دی، زما چې ړومبی خو د خپلې خور نه سر قلم کم. په سخته غوسه باندې روان دی، د خور کور له ورغی او چې ورغی ورته دیکه ورکړه، ور د هغې طرفه کلکو. چې ورکلکو د ور سره غوږ کېښودو، نو هغې له د هغې استاذ راغلی و او قرآن یې ورته ښودو. د عمر رضی الله خور چې کوم ده، اوښی چې کوم دی، یو صحابي دی، استاذ دی، هغه راغلی او دوی ته قرآن ښایي. د چې د قرآن اوازونه واورېده، او دا خبره خو رښتیا ده، هغه خو یقیني مسلمانان شوي دي. د تورې دا موټی چې دی په دې باندې راکېښودل په دې دروازه، وی ور کولاو که. خور یې پوه شوه چې رور مې راغی، پوه شو را باندې. نو زر یې هغه استاد چې و هغه ته وي ته کوټې ته لاړ شه، ته پټ شه. هغه هم ویرېده چې عمر راغی، نو هغه ډایرکټ کوټې ته ننوته او د کټ ته لاندې پټ شو. وی ته میلمه او زه یې خور یم او دی اوښی دی، که زموږ سره هر څه وکړو، خو ته پردی سړی ته پټ شه. هغه یې ته پټ کو او دا خور یې راله ور یې ورته کولاو کو. چې ور یې کولاو کو، د به دې اوښي باندې ورمنډه کړه، د مرۍ نه یې ونیو او د تورې په دې موټي پې را کېښودل. تا اسلام راوړی دی؟
چې کله په هغې ګزارونه شروع کړو نو دا خورې منځ لراله دا خاون او دا ورور خلاصول چې د دوی په منځ کې خلاصونو کې چې کله خلاصونې کوو د عمر رضی الله تعالی عنه چې سپېړه واړوله او په دومره زور سره د خور د مخ له راواچوله چې د هغې د مخ نه د وینو دارې شروع کړې عمر رضی الله الله ډېر لوی طاقت ورکړی ډېر زورور طاقت یو چې سپېړه یې تاو کړه او د خور دا مخې پې وو نو د خور دا مخ د دې ګوتو سره وشلېدو او د وینو دارې ووالې او د عمر رضی الله تعالی عنه په دې مخ باندې دا دارې ولګېدې او په دې کپړو یې دا دارې ولګېدې چې خور یې دې وینو ته وکتل په جړا شوه وی عمره یوه خبره واوره زما که ته عمر ابن خطاب د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم ګورې زه دې خور یم زه بل څوک نه یم ته کو ځان ته زورور وایې چې زه د خطاب زوی یم نو زه د خطاب لور یم زه ستانه کمه نه یم هسې ځان مه ستړی کوه که بدن مې وي ټوکړې ټوکړې کړي نو د اسلام نه واپس کېږم نه زه د خطاب لور یم هسې ځان مه ستړی کوه عمر رضی الله تعالی عنه چې خور ته وکتل جړا ته وکتل وینو ته وکتل ترسې راغی ترسې په زړه کې راغی وی ښځه دا پرېږده خو چې دا کم کتاب تاسو لوستو دا ماله لږ راکئ دا لږ ماله راکئ خور یې ورته نه شم درکولی وی ولې وی ته پلیت یې ته کافر یې قرآن پاک کتاب دی دا مونږ کافر له په لاس کې نه ورکو دې ته ته لاس نشي لګولی عمر رضی الله عنه ته لږ خو یې راته ووایئ که نه لږ خو یې راته ووایئ که نه او دننه چې استاد خبرې واورېدې چې د عمر اواز خو بدل شو خبرې خو یې بدل شوې هغه ډایرکټ د کوټې نه راووت د کوټې نه راووته او قرآن یې کولاو کو وی عمره واوره عمره واوره او لومبې دا آیت چې څنګه راواړو نو دا آیت راواختېدو انی انا الله فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ډایرکټ دا آیتو زه الله یما زما بندگی وکئ او مون زما د یاد دپاره وکئ دا آیت چې واورېد عمر رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی خوري زه غسل کومه دا قرآن ماله لږ په لاس کې راکړه زه یې لږ ښکل کړمه او په کومې خستۍ چې تا ایمان راوړی دی ما غله بوځئ زه په ایمان راوړم عمر رضی الله تعالی عنه غسل وکړو قرآن ښکل کو او خور ته وی ما نبی علیه السلام له بوځه چې زه ایمان راوړم اوس دلته نبی علیه الصلاة وسلام په دار ارقم کې د خپلو صحابو سره ناست دی ځکه په مکه کې دا خبره خوره شوه وی عمر توره اغستې ده او د نبی علیه السلام په مرګ پسې وتی دی ټوله مکه کې خبره خوره شوه که نه عمر توره اغستې ده او نن دا قسم کړی دی په لات او په منات او په عزا باندې چې نن به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر قلم کوم په دې پسې وتی دی نبی علیه السلام په دار ارقم کې د صحابو سره ناست دی تمام صحابه پریشانه دي چې دی راشي نو موږ به څه کوو ځکه د جهاد حکم خو لا راغلی نه دی وجلې خو شونه نو دی خو به زموږ محبوب ته نقصان ورسوي موږ به څه وکړو په دې کې عمر رضی الله تعالی عنه روان دی او سیده ورغی په دار ارقم باندې وردن نشو نبی علیه السلام د خپلو صحابو سره ناستو چې دی وردن نشو صحابه کرامو د تورو نه کړس ویستو ټولې تورې راویستې چې زه عمر خو راورسېد که نه نبی علیه السلام یې ماته پرېږدوئ ماته یو تن به نه خوځئ د خپل ځای نه نبی علیه السلام ډېر زیات بهادر و صحابه کرام فرمایي وی مونږ په ټولو کې زیات بهادر چې هغه نبی علیه الصلاة وسلام یو ورځ مدینه منوره کې د شپې او د دماکې غونته اواز وشو لوی درز وخوتو د شپې تمام خلک د کورونو نه غلی غلی رووت چې څه چل دی صحابه کرام فرمایي چې مونږ رڼاګانې لګولې او مونږ سوره معلومات کولو نبی علیه الصلاة وسلام په شاتوره اس باندې بغیر د اس نه راغې زمونږ په خوا کې ودرېدو د اس نه ښکته راکوشو ویده شئ ویده شئ ما د مدینې منورې نه ګیر چاپېره چکر ولګو هېڅ نشته مونږ چې د کورونو نه راوتو نبی علیه السلام شاتوره اس ته ختلی و بغیر د زین نه بربنډ اس ته ختلی و او مدینه منورې پې بیا ګیر چاپېره کتلې وه چې وده شی هېڅ نشته دی ما معلومات وکړو دومره نبی علیه السلام بهادر و نو نبی علیه السلام وفرمایل ویړک په نه وښئ ما ته یې راپرېږدی زه پوه شه او دی پوه شه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیده ورغی او د عمر رضی الله تعالی عنہ د دې ګریوان نه ونیو وی عمر وایه په کوم غرض راغلی وایه په کوم غرض راغلی عمر رضی الله تعالی عنہ یزلی فرمایل وی قسم په الله چې نبی علیہ السلام زما دې ګریوان ته لاس کو کنه او زه داسې وړه کولم چې عمر په کوم غرض راغلی وی قسم په الله د سر د ویښتو نه واله تر خپو پورې رانه خولې وتې وي چې صرف زما د ګریوان ته لاس راواچو زما د بدن د خولو لون شړپ شو هر ویښته مې نیغ نیغ ودرېدو دومره د نبی علیہ السلام روب و عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی د الله محبوبه کلمه راته وایه الله محبوبه کلمه راته وایه چې عمر دا خبر وکړه وی ما ته کلمه وایا دلته صحابه کرامو د نارای تکبیر اوازونه شروع کړو صحابه کرامو چغې شروع کړې الله عمر مسلمان شو عمر مسلمان شو دا توقع امید د چاو خو دلته خو نبی علیہ السلام دعا وغوښتې وه که نه الله اسلام مضبوط کړي په یو د دوو عمرینو نه ښه چې عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی د الله پیغمبره دا کم دین چې تا مونږ ته راوړی دا کم قرآن چې تا مونږ ته راوړی دا یقیني حق دی نبی علیہ السلام قسم په الله چې دا رښتینی دین دی بیا پټ په دې کوټه کې ولې ناست یې عمر ته فرمایي بیا پټ ولې ناست یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ما ته د الله حکم لا نه دی شوی زه ښکاره تبلیغ نشم کولی ما ته د الله اجازت نه دی شوی عمر رضی الله تعالی عنہ تورې له کړس ورکو وی عمر خو لاړو دی خو به یې اوس اعلان کوي عمر پټ تبلیغ نشي کولی عمر پټ په کوټه کې نشي کېناستی زه خو لاړم ما خو د خپل ایمان اعلان وکړو او لاړ مکې مکرمې ته ودرېدو وی ای خلکو واورئ واورئ عمر ابن خطاب د نن نه بعد مسلمان دی او که په چا کې طاقت وي نو راوړاندې دي شي هلته کې ابو جهل او ملګري ناست دي چې عمر رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام سر راوړي موږ له او دلته عمر په مکه کې اعلان وکړو د بیت الله شریف سره خواته وی زه مسلمان شویم او د نبی علیہ السلام خلاف چې څوک را مخکې شي دا د الله رحم دی رحم